المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. لو بس هذا سبق صحیح کو. اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. باب ما جان لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. باب د په بیان د دې کې چې راغلي دي چې مونږ نشتا الا بفاتحة الكتاب مگر په فاتحه د کتاب. الکه دلته دوه مسلې دي او دا دوه مسلې بیلی دي. یو مسله دا ده چې د فاتحه تعلق د مانځه سره څنګه دی. فاتحه په مانځه کې فرض ده او که واجب ده. حکم د سورۃ فاتحه په مانځه کې څنګه دی، دا یو مسله دا اختلافي ده. دویمه مسله دا ده چې سورۃ فاتحه په چا ضروری ده چې وایي وي. په امام ضروری ده چې وایي وي. سړی چې ځان لمونځ کوي منفرد هغه ضروری ده چې سورۃ فاتحه به وایي. مقتدی با سورۃ فاتحه وای کبه نه وای دې کې اختلاف. دا دویمه. اوله مسله دلته ذکر ده او دویمه مسله چې مقتدی با سورۃ فاتحه وای د امام پسې قرات شته هغه ته فاتحه خلف الامام وای. هغه د څه وای؟ خلف الامام. دې کې حکم د فاتحه دی. فاتحه خلف الامام د دې باب نه یو سلویخ بابونه روسته ذکر کیږي. الکه تاسو په پوي چې کې په پوي نشي. تاسو په خبره پوه شئ کې به پوه نشئ. دا تزوخ یې مکم. نو دا دوا مسئلے جدا جدا دي. خلکو دا دواړه یو په بل کې ورننویستي. ګورئ پیدام کو باب ما جاء فی القرات خلف الامام. د امام پس قرات څنګه ده؟ امام پس شاته قرات څنګه ده؟ هغه مسله الته بیان کړی ده او دلته حکم د فاتحه. اصل اختلاف پاغه مسله کې ده. دا مسله د مذاهب او د ائمه په منځ کې اختلافي ده. ای ائمه ډېر اختلاف نشته، غیر مقلدین پکې ډېر زور لګوي. هغه مسلې ته په عالمانو ډېر توجه کوله او په هغه باندې ډېر کتابونه هم لیکل شوي دي. زمونږ د احناف مولانا عبدالحی لکنوی په هغه کتاب لیکلی امام الکلام بالقرات خلف الامام. بیا په هغه حاشیه لیکلی ده غیث الغمام بالقرات خلف الامام. حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ په دې موضوع کتاب لیکلی الدلیل المحکم فی ترک القرات للموتم. موتم مقتدی ته وایي. بل کتاب لیکلی توثیق الکلام فی ترک القرات خلف الامام. مولانا رشید احمد گنگوہی کتاب لکھلے ہدایت المعتدی فی قرات المقتدی. مولانا احمد علی سہارنپوری کتاب لکھلے الدلیل القوی علی ترک القرات للمقتدی. شیخ الاسلام مولانا ظفر احمد عثمانی کتاب لکھلے فاتحۃ الکلام فی القرات خلف الامام. امام اہل سنت
حضرت مولانا سرفراز خان صفدر سے کتاب لکھل ہے احسن الکلام فی ترک القرۃ خلف الامام، او دا کتاب په ټولو کتابونو کې چې په دې موضوع لیکل شوی جامع کتاب، گویا کې چې دا کتاب د چا سره نو داسې ده لکه ټول چې ورسره دي، ځکه د ټولو خلاصو نه جوړ ده. او بل د کمال دا دی چې د محدث هم او فقیه هم او په اختلافي مسلو کې زبردست مهارت هم، او سره د دې نه چې مخالفینو به ډېر ردونه کړي او د خلافي کتابونه لیکلي او ډېره غلیظه ژبه استعمال کړي، خو د انصاف لمن نه ده پرېښې. د دې باوجود هم هغوی ته د انصاف الفاظ استعمالوي، جذباتو کې نه راځي. او د هغوی کوشش دی چې حدیث مجروحه کې چې کوم موږ دلیل کې پیش، او د کوشش دا دی چې دلیل په سند سره صحیح کی. دی خو محدث و محدثانه کلام بار حدیث کې کړی، په سند باندې جرح او تعدیل کې ډېر خیال ساتلی دی. تاسو یقین وکړئ چې داسې عالم په ماضي قریب کې چېرته نه دی تېر شوی، ډېر عظیم شخصیت. او د هرې فرقې تعقب یې کړی دی، یوازې دا نه ګورئ. تسکین صدور لیکلی دی حیات النبی، سماع الموتا د مړو اورېدلو باره کې، بریلینو خلافي کتابونه لیکلي دي علم غیب باره کې، هلکه ازالت الریب او اظهار العیب، داسې ښایسته ښایسته کتابونه لیکلي چې سړی حیران شي. نو دا اختلاف بدل ته بیان کو چې سورت فاتحه حکم څه دی، په مانځه کې صفات فاتحه څنګه ده. اصل کې دا اختلاف په فهم د نص کې دی. څه کې دی؟ فهم د نص. د نص نه موږ څه فهم کوو او هغوی ته څه فهم کوي. هلکه تاسو پرې پوه شئ. مونږ داسې ترجمه کوو احناف، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. د فاتحه نه بغیر مونږ نه صحیح کیږي. د فاتحه نه هم بغیر مونږ نه صحیح کیږي. مونږ څه وایو؟ هم بغیر مونږ نه صحیح کیږي، هم ورسره وایو. او هغوی وایي د فاتحې نه بغیر مونځ نه صحیح کیږي. لا صلاة الا بفاتحة الکتاب هغوی داسې معنا کوي د فاتحې نه بغیر مونځ نه کیږي، او موږ وایو د فاتحې نه هم بغیر مونځ نه کیږي. هلکه دې هم په ټکي په پښتو کې پوه شئ. یعنې دوه څیزونه، یو بل شی هم ضروري دی، یو بل شی هم ضروري دی او فاتحه هم ضروري ده. هلکه پې پوه شئ. هغه بل شي نه هم بغیر مونځ نه کیږي، او سورت فاتحې نه هم بغیر مونځ نه کیږي، او هغوی وایي د فاتحې نه بغیر مونځ نه کیږي. هلکه تاسو په خبره پوه شئ کې پوه شئ. دا هم موږ د کم ځای نه راواخیست، دا موږ د دې ځای نه راواخیسته چې حدیث کې راغلی دی لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب. دا قرأت متعدی ده بغیر د واسطې نه. قرأت الکتاب، قرأت پہلو پایل شل کتاب مفعول شه بلا واسطې متعدی شکر. کله بیا دا شی چې په خپله متعدی ده بغیر د واسطې نه په حرف جر سره هم متعدی کیږي، لکه قرأت بالکتاب. بیا چې لکه په خپله متعدی کیږي او په بعض سره په حرف جر سره متعدی کې. دې دواړو کې فرق څه دی؟ زمخشري په مفصل کې دا فرق ذکر کړی، هلکه زمخشري په مفصل کې دا فرق ذکر کړی. وایي هغه دا دی چې براه راست متعدی شي نو په هغې کې مقرو صرف مفعول به وي. قرأت الکتابه څه معنا ده؟ کتاب مې ولوسته، بل څه مې نه دي لوستي، نو مقرو صرف کتاب شه چې مفعول به دی. او چې متعدی شي په با سره دې کې اشاره دی خبرې ته وي چې مقرو مفعول به هم دی او بلم پکې بلم شي شته. نو قرأت بالکتاب به دا معنا شي
چې په کتاب مې هم لستل وکړه، لستل مې وکړه هم په کتاب، لکه کتاب مې هم ولسته. دلته لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب، دلته دا قرأت متعدی شوی په چا سره؟ نو موږ پکې هم وایو، لکه دا هم زمونږ د قاعدې مطابق دي که خلاف دي؟ زمخشري ویلي دي مفصل کې، که نورې پکې خبرې شته؟ نمونځ نشته لمن د هغه چا دپاره لم یقرأ بفاتحة الکتاب چې لستل په فاتحې هم لستل ونه کي، فاتحه هم ونه لولي. هلکه تاسو په دې خبره پوه شئ. اوس دوه څیزونه دي، یو صورت دی او یو فاتحه ده. صورت هم واجب دی، فاتحه هم واجب ده، زمونږ د احنافو دا مسلک صحیح ده. او دغه څه وایي شوافی، هغه وایي هغوی په نسبت باندې قرأ دا فاتحه څه ده؟ فرض ده. هغوی وایي څه ده؟ فاتحه فرض ده. هلکه تاسو به پوه شئ، د هغوی په نسبت فاتحه څه ده؟ فرض ده. بلکې ائمه ثلاثه دا قول دی، صرف د امام شافعي صاحب نه، د ائمه ثلاثه اصل کې. او زمونږ مسلک دا دی چې نفس قرأت فرض دی او سورت فاتحه لوستل دا واجب دی. هلکه د فرض او د واجب په منځ کې فرقونه پیژنئ؟ ها که نه پیژنئ؟ فرض او واجب په عمل کې یو شان دي. په څه کې؟ په عمل کې یو شان دي. فرض کول هم ضروری دي او عمل کول هم ضروری دي. دیو جنا سورت فاتحه حنابلہ، شوافی، احناف، مالکیان ټول په مانځ کې وایي کني. چا دا ویلي دي چې زه نه وایم ځکه چې واجب ده، دا خو په عمل کې ټول یو شان دي، خو لږ فرق شته. فرق د فرض او د واجب وسه دی. موږ وایي په حکم کې فرق دی. فرض دی ته وایي چې پس دلیل قطعی ثبوت او قطعی دلالت دلیل سره به ثابت، او واجب دی ته وایي چې په ظني دلیل سره هم ثابتېږي. هلکه دا یو فرق. اعتقادي فرق هم دی پکې د عقیدې، چې د فرض نه څوک انکار وکړي کافر دی، چې واجب نه څوک انکار وکړي کافر نه دی. تاسو په خبره باندې پوه، د فرض نه چا انکار وکړو کافر شو، او د دغه نه چا انکار وکړي کافر نه دی. هلکه تاسو په خبره پوه شئ، دا اعتقادي فرق. فقهي فرق هم پکې دی. څه فقهي فرق پکې دا دی که چا فرض پرېښودل عمدن نو مونځ یې ونه شو، او که چا واجب پرېښودل نو مونځ یې واجب الاعاده دی. څه دی؟ واجب که عمدن یې پرېښودو، او که سهون یې پرېښودو نو بیا به سجده سهو باندې تلافي کېږي. تلافي په څه کېږي؟ په سجده سهو باندې کېږي. هلکه دا کم فرق شي؟ فقهي فرق شي. تاسو په خبره پوه نه شئ، دا یې څه شي؟ فقهي فرق شي چې په ترک د واجب باندې عمدن اعاده د صلات واجب ده، او په ترک د فرض باندې مونځ نه کېږي، او په ترک د واجب باندې سهون شی ده؟ سجده سهو ده. څه به کوي؟ سجده سهو به کوي، بس بل څه پې نشته. دا کم فرق شي؟ فقهي فرق شي. فقهي د مسلې فرق دا شي. صحیح شو؟ او نور د واجب کول هم ضروري دي او د فرض کول هم ضروري. ځکه تاسو په کتابونو کې ویلي دي چې واجب په حکم کې د چا دي؟ په حکم کې د فرض دي. د فرض چې څنګه حکم دی، د واجب هم حق حکم دی په کولو کې، په پیل او په ترک. دا شان مان ته وګورئ. د دې خلاف کوم شی چې په دلیل قطعي سره د هغې ترک ثابت وي، هغې ته موږ څه وایو؟ حرام. او د کوم شي ترک چې په چا دلیل ځنې ته ثابت شي، هغې ته موږ څه وایو؟ مکروه تحریمي ورته وایي. څه ورته وایي؟ مکروه تحریمي ورته. نو اوس زمونږ رهنا په دا مسلک دی چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، دا خبر واحد دی. او خبر واحد صحیح ظنی ثبوت او ظنی دلالت. زمونږ مسلک اصول خدا دی
چې ظنی ثبوت او ظنی دلالت نه فرضیت نه ثابت دي. نه منګه وای فرضیت د قرات ثابت دی قرآن نه. قرآن کې خدای فقرو ما تيسر من تاسو ولای هغه چې تاسو ته آسان دی قرآن. د آیت کریمه نه فرضیت د نفس قرات ثابت شي ثابت نفسي پاتې شو تعین د سورته فاتحه او یا تعین د سورت دا واجب ولذلك دا دواړه ثابت دي په سره خبره واه اخبار احاد سره په اخبار احاد باندې خو زمونږ باندې فرضیت نه ثابت دي چې غزونی ثبوت او ظنی دلالت یا لکه تاسو خبره باندې پوښتای ځکه مونږ وایو چې سورته فاتحه په مانځ کې فرض نه ده لکه په پوښتې دلته به اعتراض واري چې حدیث کې خو نه په د صلات راغلي ده په نه په د قرات او دا خو د فرضیت علامه او دلیل دی. بعض ملایانو جواب کړی دی چې دلته نه په لا د څه لپاره ده نه په د کمال لپاره او نه په د کمال په ترک د واجب سره راضي کړه لکه په پوښتې خدا جواب ضعیف دی ضعیف ځکه دی چې الته بیا بل حدیث کې راغلی چې لا صلات لجار المسجد الا في المسجد الته سره لپاره وای الته خو نه په د کمال لپاره نشي ویلې کنه کامل مونږ دا غچا د گاونډي جمعه نه جمعه کور کې چې حکم کامل دی کنه دی ځکه نقصان خودي ته وي چې ترک د واجب په کې وي چې کور کې حکم ترک د واجب نه دی کړی یا لا وضوء لمن لم يسمي او داس دا غچا نه کیږي چې چا بسم الله ونه ویلې مونږ وای بسم الله دی ونه وای مو داس کیږي الته خو نه په کمالم نه دا کنه نه په ثواب ده په پیسې په لہذا دلته دا خبره کول چې لا د سره بار ده نه په کمال ده دا ضعیف ده دا څه ده دا ضعیف ده بس صحیح خبره ده چې دا صحیح حدیث ده او خبره واحد ده او موږ په خبره واحد باندې فرضیت نشي ثابته ولې لکه تاسو په دې مسله پوښتنه وای بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا ابن ابي عمر وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عباده بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مونږ نه دا هغه چا مونږ نه کیږي چې هغه لوستل نه کړي په فاتحه د کتاب هم الکه باز روایت کې ورسره ما زاد اشتا یا پسایدن شتا مونږ آی دا وایو چې فاتحه خو دې پرس کا پدې چې لا صلاتا نبي ما زاد نه سم مراد دي صورت هم پرچو صورت تقویم پرځه فرض نه وای یا پسایدن ټکم پاکستان ته بیا راش الته بیا تفصیل کو الا وفي الباب عن ابي هريره وعائشه وانس وابي قتاده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث عبادة رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين رضي الله عنهم وغيرهم قالوا لا تجزئ الصلاه الا بقراءه فاتحه نه کافي کیږي مونږ نه جائز کیږي مونږ مگر په قرات د فاتحه د کتاب سره نه فرض کړه وبي يقول ابن مبارك والشافعي واحمد واسحاق الکه دا د پاسوله فاتحه خلف الامام بحث بال ته تفصیل سره کوي تاسو د پوهېدو د پاره چې تاسو په پوهیږئ باب ما جاء في التامین باب د بیان دا کې چې د امین بارک راغلي امین بارک امین حکم سده او امین کم لفظ ده علامه عینی وی امامیه او بعض مبتدعين وی د امین د ویلو سره منځ باطل شو چې چا په مانځ کې امین ویل نو منځ باطل شو ځکه دا نه د قران لفظ ده او نه ذکر ده غیر قران او غیر ذکر په مانځ کې ویل دا منځ پاسې دی د مسلک د ابن حزم ظاهری ده او په مقتدی امام امین ویل واجب دی درې مسلک د اهل ظواهر ده هغه په هر منځ کون کې امین ویل واجب دی کې امام یو که مقتدی او که منفرد الکه دوی د وجوب قول شو او د امامیو د حرمت قول شو جمهور ائمه اربعو بنس امین ویل مستحب دی الکه تاسو په پوښتنه یا په دې کې اختلاف د چامین په چا پکا دی امام به وای که مقتدی به وای که دواړه به وای او منفرد بس
امام اعظم رحمه الله نه په ظاهر روایت کې او د امام شافعي او د امام احمد او د صاحبین وای امام مقتدی دواړه به امین وای. شپږم د امام ابو حنیفه غیر ظاهر روایت او د امام مالک وای صرف مقتدی به امین وای په امام نشته. ولی ځکه حدیث د ابو هريره ده اذا قال الامام ولد الضالين فقولوا امين. چې امام ولد الضالين وای نو تاسو امین وای. نو تقسیم یې وکړو امام بسوي ولد الضالين او تاسو بسوي امین. په زمونږ مفتابهي مذهب دا نه دی. ګورئ مفتابهي قول زمونږ څه دی چې امام مقتدی دواړه به امین وای. دا خو په نفس امین کې اختلاف او په نفس امین دیم اختلاف په وصف د امین کې دی چې په زور به وای کرو به وای وصف الګه په پوي چې کې به پوي څوک چې سورۃ فاتحه نه فارغ شي امین دی وای. امین ویل سنت دی امام او مقتدی او منفرد ټول تا دا زموږ د فقه د شامی او د عالمگیری او ټوله فقه خبرې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا چې د جهر کم روایتونه راغلي دي دا د تعلیم د پاره دوام نه دی کړ. زورم نبی علیہ السلام امین ویلې مونږه منو پای تعلیم د پاره ویلې دي چې خلکو له وروخی چامینم شتا الکه تاسو په پوي شوي کې په پوي نشي. د غیر مقلدینو مسلک دار چامین په جهر ویل سنت. امین په جهر ویل سنت. تاسو یقین وکئ چې امین چې کوم دی یو د جهر دی او یو د سر دی او یو د شر دی. د سر زمنګ مذهب دی او د جهر د شوافیو مذهب. موږ ډېر احترام کوو او تاسو په خدای یقین وکئ حرمین شریفین کې ځل خبره د زکو امین په جهر ډېر مزه کوي. ما نه دی ویلې خو چې خلک یې وایي ډېر خوند راکوي. یقین وکړه صحیح ده. او یو امین د شر دی. امین د شر دا دی یقین وکئ چې غیر مقلدین به یو غټ جماعت به یو ګټ کې ودرې بل په بل ګټ کې ودرې بل په بل ګټ کې چې امین وای ولد الضالین او بس ټول درې وانه په یک دم وای نو ته به وای چې ټول جماعت وابیان ټول نه یادرې تنانی. امام غریب په مانځه کې غلط کې یقین او کومند کې غلطي کې کنه دې ته امین د شر وای. الکه دا خو دومره ضروري خبره نه ده کنه. دو غلطۍ دي یو زمنګ د مولانو غلطي ده او یو د دې غیر مقلدینو غلطي ده. زمنګ د مولانو غلطي ده چې باید منګه مقتدیان او عوام پوي چاله کا چا په زور ویلې مګه کافر نه ده د بل دین والا نه ده هم زمنګ اورور ده خیر ده. بیا جنگ جګړه راځي چې د سیم پوي کړه نه راځي کنه وای په خیر ده په سنت عمل وکړه کنه سنت ده کنه الکه په پوي ځای سنت عمل وکړه. دا زمنګ کوتای ده خپل کوتای په منو کني منو پل کمی تبا من خلق ندی پوی کری یقینو که چنم دی پوی کری پا دیمم ندی پوی کری چه زده سجده تلاوت صورت ویم او سجده تلاوت کوم نو تا تبا غق کوم چاله که باول رکات کی سجده مقتدیانم دسیم ندی پوی کری لکه کلا بزر تلاوت سجده پا مانزه که آیت ویم سجده لبزمانو ویلو ده ضرورت نشته تاسو را پس رازای دمرا من ندی پوی کری که وم کلا سهر مانزه که نو جمع نرو سبا بیادیر شور جوړ منګه قسم کا پوي کړی دوم په دې مم نه دی پوي کړی چې دا اختلاف پرې اختلاف د افضل او د غیر مون په نه پاسې دي او کا کامن بزور عدل تاسو کو وای نو مخته عوام پر عوام را چپکای کني را چپک الکه هغه څه ګناه وکړه که کاری کړي اگر چې به تجربهګي کړي دا کنه دا بل به کړي وای چې وهلو خطر پکې و خو څه به کړي وای سرم سنت ده کنه سر به کړي سر چټول خلک کوي دیم کا وکنه ته د جره بازار بچی راغله چې ته ډېر ثواب کټي ته بچار کې وهل به دم نه خوړې ها مطلب دا چې بس بسیر په سنت عمل شوی وي صحیح شو خو کوي کا نو عوام له پکار دي چې وهلونه کی چې په سنت عمل کړي څه غلط کار خو نه دی کړی تاسو یقین وکړئ چې دا سیده کنه زمونږم نقصان دی او د دې هم نقصان دی په خو هغه پیسې اوس خدا او غیر مقلدین ډېر غریب دي غریبانان دي اوس سره پیسې نشته په خوا به پیسې راته مونږ سبق ویل نو باجوړ کې جمعه جوړ کړو نو
ماشوم لویلی چې د چل به وکړي هلکان له به ویلې چې سپلای به بوټان به درکوو بوټان به راتله ډېر ښه بوټان به ما لیدلي وو ډېر ښایسته بوټان به نو ما ته وګورئ زه ډېر تیز وم تاسو وخندل چې دله بیا هم بوټان ورکړي طالبۍ کې او د مولاتوب کې زه ډېر تیز وم دا اوس زر نرم شوم تاسو یقین وکئ وابیانو جومات کې به موږ مونځ نه کوو موږ ویلې دا جومات هم وابي دی دومره تیز تاسې نه یې دومره تیزی زمانه په موږ تېره شوې دا تاسو چې کومې خبرې کوو دا تجربې خبرې دي د یو ټولو موږ وتلي یو تاسو ته وایي چې اتفاق ښه شی دی بې اتفاقي او جنګ جګړې نظریاتي اختلاف شته خو اتفاق به کوو مړی ژوندی رورولي خو به ځای ده که نه دا نه چې د امین په جار کوي زه ورته مړی ژوندی پرېږدم ولې سی کړي دي زمونږ پخوا هم دقسې ذهن و چې دا امین په زوره ویلی مړی ژوندی ورسره نه کوم او دا زما بیل سړی دی او زه بیل مذهب یم دا کمخلو خبرې دي صحیح ده نو هغه هلک په اول رکعت کې امین ویلی دی او په دویم کې نه دی ویلی وروسته هغه وابي څپېړه ورکړې ده چې د دویم کې دې ولې ونه ویلی هغه ورته وایي چې بوټان دې یوه جوړه راکړي او امین راباندې شل کاره ته وایي خو یو امین شو او یو بوټان شو بس خبره خلاص اوس خو غریبانان سره پیسې نشته صحیح ده تاسو په خدای یقین وکړئ چې څوک رامنځله شي داسې مشران ښه اتفاق کېږي خو هېڅ خبره پکې نشته چې دومره غټې خبرې نه دي والله که دومره غټې خبرې دي هسې د خلکو غټې جوړې کړي نو ګورې امین خو شوافي هم کوي که نه هغه هم کوي دی ته وایي تاسو سره ګزاره کوئ مونږ خلک درته پوی کو بیا کوئ که نه مونږ خلک نه دي پوی کړي او تاسې وکړئ او خلک م راونیسئ او هغه هم دربوي بیا باندې مونږ خفایو ډېر داسې شوي دي وایي والله چې زمونږ دلته یو ځل یو کس د چا میلمه و ډېره پخوانی خبره ده سړی ما ته راغی وایي ده خو د تا پسې قیرت کوه الحمدلله یې ویلې او دی وایي چې دا حدیث کې راغلی دي او بس ایسته ما ته راوستو ما سه مخې لکه نو ما داسې غول خوري حدیث کې راغلی دي نو ما ته وایي چې هغه حدیث کې راغلی دي چې لا صلات لمن لم یقرأ بفاتحه امیو ګیرې غاټه وه دلته دغه شوې اوږده شوې وه که نه نه به زه پوه شم چې دا دغه دی نو ما ورته ویلې حدیث کې راغلی دي من کان له امامن فقیرة الامام له خیرتون او الامام ضامنون دا حدیث نه دی څه لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب دا خو د منفرد او د امام دپاره دی دلیل دا بل حدیث دی وایي نه حدیث کې دي بس پنګیری ناسو ما ته وایي دا خو کافر ما ورته ویلې ته داسې چلو که ته د کوم مذهب والا یې چې زه تا ته د هغه مذهب مطابق خبرې در سره وکړم ستا مذهب څه دی ما پوه کړه چې خبرې وکړو حدیث خو یو لویه ذخیره ده حدیث نه خو هر سړی استدلال کوي ته مذهب وښایه چې ستا د مذهب مطابق در سره خبرې وکړم هغه وایي زه مذهب نه منم مذهب پکې لا چا راوست سپین ګیري ما ته رانږدې شو څو سپین ګیري یو دلته اوس وفات شوی دی ډېر تېز و رانږدې و که نه او چې دا یې ویل چې مذهب زه نه منم مذهب پکې چا راوست هغوی دا خو کافر دی راوغورېدل چې دی اوس ووایي چې شروع پرې وکړئ دې ته یې کتل چې دی وایي چې شروع پرې وکړي په خدای چې وهئ بس هغه کوربه پوه شي هغه ورته ویلې راځه بس وایي دا نه سمېږي دا خدای غر کړی دی بس ایسته میلمه رانه پورته عوام خو په دې خبره نه پوهېږي او بل دې کمزورو ملیانو داسې اور کړي دي د اور په شان یې ګرم کړي دي دا عوام دې بریلیانو ډېر تیز کړي دي والله چې بریلیان ورته دا وایي که چې امین په زوره وویلی یا یې رپولیدیان وکړه نو وهئ تاسې یقین وکړه هغوی ډېر ګرم کړي دي که نه همدا خبرې جنازو کې اوري که نه که موږ ورته نرمې وکړو په موږ هم شکیان کېږي یقین وکړه صحیح ده دلته چې یو وخت کې دغه تبلیغیان راغلي وو هغه تبلیغیانو کې یو غیر مقلد و امین به یې ویلی ما به غږ هم نه کوو یو کس راته دا خو امین وایي مل ولې چې ویې ویلې نو څنګه چلو څه چلو وایي موږ خو وابیان نه یو خو مل موږ خو نه دی ویلی که نه چې موږ نه یو وابیان تا ویلی دی ته نه یې وابي نه یې وایي هغه وابي دی چې وایي نو څه چل دی وایي نه منې کوئ نه مل ولې منې کوو میلمه دی میلمه به خفه شي که تبلیغیانو سره راغلی تاسې په خدای یقین وکړئ چې ډېر په سخته مې سړی قانع کړه چې غیر د میلمه دی نو دا مسلې ګورئ د افضل او د غیر اولا او د غیر اولا اختلاف دی دا نه دی چې منځ پې پاسې دي منځ د فساد او د عدم فساد خبرې نه دي ګورئ نه نو ګورئ دا حنافو دلایل زمونږ ټول دلیل د ذکر کړی دی دا د دوی دلیل هم دی او زمونږ هم دلیل هم دی مسلې پکې ډېرې زیات دي
تو وائل ابن حجر دلیل دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دا روایت د چا ده تدا حدیث ہوا ہے. وبه قال حدثنا مندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كويل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال آمين ومد بها آمین ویلے ومد بها صوتو کشک پدی امین بانی صوتو مد مانا کشک تیزی کرنا کشک صحیح ده. نو دا وائل ابن حجر دی علاقی مشرو راغی او نبی اسلام د دراتلو نه مخکې خبرداري ورکو چې یو کس مشر را روان دی. نو نبی اسلام ډیر عزت وکړ چې راغی ایمان را وړو. نبی اسلام بزان پسې ودراو شل ورځې تیری کړی دي مدینه منوره کې. سره مانځو د دین تعلیمات زده کیو دا به خپل قوم ته ویسي. نو ځان سره به ودراو چې د امین د مضمون زده کی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم با امین په زور ویلی. دنه خفضه بها صوته او مد بها صوته دواړه روایت د دنه دي. نو په زور ځکه ویلی چې د پوي شي چې ولر دوالین نرسته امین ویلم پکار دي. دای سره پاره ویلی تعلیم د پاره ویلی. د نبی اسلام عادت مستمره دانو او صرف د درې ورځو حالت د نبی اسلام د نقل کوي چې درې ورځې کې دا کار کوي. الکه ومد بیا صوته معنا مونږ د سین کو چې مد به کاو امین باندې مد شته کنهستا امین مد پکې ده کنه مد معنا مونږ دام کو خو نه کو مد ما بها صوته مونږ وجهره بها صوته دې چې وای مونږ زمو مليانو کړی دي تمد بها صوته تاسو په کتابونو وګورئ دا هم کړی دي چې مد به وکړو مونږ نه منو دا خبرې مونږ خبره جهره وکړو په سره پاره وکړو تعلیم د پاره وکړو سبا دا خبره ده. بولځه کې چې خفضه بها صوته خفضه بها صوته او د مد بها صوته په معنی کې تعارض نشته. تعارض پکې نشته. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین سورۃ فاتحه په ډېر تیز आवाज سره ویل ځکه ډېر خلک وکړ. وخفضه بها صوته او امین باندې आवाज بیا د فاتحه نه لګرو جهرو په د فاتحه نه رو نفس رو نو هلکه په پوهچی فاتحه نه رو ځکه امین خو مقصد څه چې ماته سبق راوخی نور څو خلک خو پيو کنه خفضه بها صوته روتي زم اوریدا د مد بها صوته جهر بها صوته او د خفضه بها صوته په من کې تعارض نشته. تاسو په خبره باندې پوهیږئ کې به پوهی نشئ. د تعلیم د پاره دا نبی کړی دا عادت مستمره نو بلا ډېر دلایل دي امین بارکی. مسند ابی داود 43 کی حدیث ہے عن وائلن انه سلم على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلما قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال امین خفض بها صوته. امام احمد په مسند کې د وائل ابن حجر روایت ذکر کړي فلما قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال امین واخفى بها صوته. محمد ابن عبد الله الحاکم وی عن وائل انه سلم على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال امین يخفض بها صوته. دا مستدرک کی الکه تاسو په پوښ ابو داود کې دي سمره ابن جندب وای انه حفظان رسول الله صلی الله علیه وسلم سکتتن اذا كبر وسکتتن اذا فرغ من غیر قرات غیر المغضوب علیهم ولا الضالین سکته به کوله یعنی سکته دا کوله امین پر وو ویلې نو دام زمونږ دلیل شه الکه تاسو په پوښی او نو دلیلونه زمونږ د ملایانو لیکلي دي کنه چې موسی علیه السلام دعا وکړه هارون په امین ویلې الله ورته قد اجيب دعوتكم استاسي دعا مې قبول کړ. هارون اسلام خو دعا نه وکړي چې کړیو نو امین دعا شو کنه خدای دعا ورته استاسو دعا مې قبول کړ. نو صغرا دا شو چې امین دعا ده دعا ده ثابت شو او بهتر په دعا کې څه ده سیر ده نو بهتر په امین کې سیر ده. الکه په پوی نه شي تاسو عطا ابن ابي رباح وای بخاری شریف کې د روایت ده چې امین دعاون او قرآن حکم دے چودو ربکم تضرعا وخفیا. الکه مونږ ډیره ناانصافي کوو تاسو په خدای یقین کې دا خبره ز تاسو ته ځکه کوم چې تاسو لږ وسی او نظر شي نور زمونږ چې څه مذهب دی په مغې نه بنه منحرف کیږي زمونږ د مفتابیه اقوال چې زمونږ د مذهب دی قوي حق پسې رواني خدای تاسو د وسطي نظرې د پاره مونږ ډیره ناانصافي کوو چې جلسه کې د قرآن په ختم کې دعا کوو انسوایو الکه امین وای الکه خبر زوره بیا ورته په زوره
مقرر چې کوي مقررین نه یا نطفانان الکه خدای امریکا تبا کې او وای امین نه لک بزوره او نه نه لک نورم بزوره نو الته مونږ امین بزوره وایو الته بیا دعا نه ده ځکه دعا کې خو سر پکار دی کنه دعا کې خو ادا موسی السلام دعا په مانځه کې کړو کړه مانځه نه بار کړی الله تعالی کوته قد جیب دعوتکم الته بیا نه وایي چې د امین خو دعا ده په دعا کې اخفاء غوړه ده راځي د جلسه کې امین دې په پټه وایي دعا به زه بزوره کوم تاسو یې پېژ نه انصافي کوو کنه کوو دا نه په مانځه کې کچا بزوره وایي نه به وو په جلسه کې ورته بزوره وایي عزیز ما دا سوچ دې زه ما چې ډېر نه انصافي ده تاسو خپل خواخه ده تاسو څنګه خیال لې صحیح ده وایو نه موږ به پرو وایو مانځه کې به پرو وایي ځکه زموږ د مذهب دا مختابي قول دی پرو یې موږ وایو په تیز نه وایو خدا چې څوک په تیز وایي کنه دې تم بد ویل نه ما خو دې چې حرمین شریفینو کې په تیز ویل ډیره مزه کوي تاسو یقین وکړئ چې ډیر خوند کوي وفي الباب عن علي وابي هريره رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث وائل بن حجر رضي الله عنه حديث حسن وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون ان يرفع الرجل صوته بالتانين ولا يخفيها وبه يقول الشافعي واحمد يساقه وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر بن ابي العنبس عن علقمة بن وائل عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال امين وخفض بها صوته. ګوره دا د وائل ابن حجر روایت دام دی خدا شعبه روایت دی او مخکې د چا روایت دی سفیانو هغه سفیان د سلمہ ابن کوهیل نه روایت کاو او دلته شعبه د سلمہ ابن کوهیل نه روایت کوي الکه په پوښتنه نو سفیان د چې کوم روایت دی پاره کې مد د بها صوته دی او دغه په روایت کې څه دی د شعبه په روایت کې وخفض بها صوته امام ترمذی رحمه الله د شعبه په د روایت باندې درې جرح کوي الکه په پوښي اول قال ابو عيسى سمعت محمدن يقول حديث سفيان اصح من حديث شعبه في هذا د سفيان حديث د شعبه د حديث نه پدې کې ډېر صح د امام بخاري ویل واخطا شعبه في مواضع من هذا الحديث او د دې حدیث په څو ځایونو کې شعبه خطا شوی دی ځکه خفض بها صوته ویلې دی د امام ترمذی رایم د جهر وا راي د څه جهر ونه وای د خطا کم خطای ده پکې یو خطای پکې داخلي چې شعبه ویلې دي څه ویلې دي حجر ابل عنبس او حجر ابل عنبس نه دی حجر عنبس دی لکه یوسفیان چې ویلې دا یو خطای شو بیم دا دی چې کوهل روایت کوي د حجر ابن عنبس نه او حجر ابن عنبس روایت کوي د چانه د وائل ابن حجر نه او شعبه چې ویل دي چې حجر ابن ابي العنبس روایت کوي د علقمه نه واسطه پکې راوست سفیان باغی کې واسطه نشته د وائل او د حجر په منځ کې او دلته پکې علقمه ابن وائل حجر واسطه رااله پوه شئ لکه دا دیمه خطئی او درېمه خطئی دا چاغه ویلې د مد بها صوته او د ویلې خفض بها صوته په دې الفاظو کې مخته الکه تاسو په خبره باندې پوښتنه کوي دا په چا د اعتراض کړی دی امام ترمذی اخطا شعبی مواضع من هذا الحديث لیکن مونږ جواب کو چې شعبہ روایت کوي د سلمان ابن کوهیل نه هغه روایت کوي د حجر ابل عنبس نه عربو کې دا چې د پلار او د نیکو د زوی به یو نوم هم وو زید ابن زید ابن زید نو عنبس چې کوم دی د زوی نوم هم او د پلار نوم هم وو کله سفیان ویلی دي څه ویلی دي سفیان څه ویلی دي حجر ابن العنبس او د ویلی دي حجر ابل عنبس عنبس ابو العنبس هم دی که زوی عنبس نو مونږ بیا پکې څه نقصان راغی صحیح شو دیم داره چې حجر دا حدیث دو کرت اوریدلې یو ځل ډایرکټ د وائل نه اوریدلې ده او یو ځل د وائل د زوی علقمه ابن وائل نه اوریدلې نو سفیان کم حدیث نقل کړي کم سند چې د وائل او د حجر په منځ کې علقمه نشته او د کم روایت ذکر کړ او هغه ذکر کړی دی ورته کاندي که اوس په دې نشته دي کې پراوی باندې چې چر راځي دریم دار چې د خفضه به صوته ویل دی هغه مد به صوته ویل دی نو ما د تویل چې شل ورځې تیرې کړې وي وائل ابن حجر
د درې ورځې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا امین په زور ویل او د تعلیم د پاره مد بها صوته او دا ول ورځې کې بیا چې حالت نقل کی وخفض بها صوته دا بل ورځې حالت نقل کوي عادت مستمره خو نه وکنه او دیم تاسو ته ما ډېره خبره وکړه تاسو خیالي ما ته چې مد بها صوته وخفض بها صوته په معنی کې تعارض نشته الکه په پوهې کې خفض بها صوته د فاتحه نه आवाज ټیټ کا فاتحه نه आवाज کته کنو جهر شکنه خو جهر متوسط درمیانه جهر فقال حجر بالانبس وانما حجر ابن انبس ده ويكنا ابو سكن كنيت ابو سكن ده وزاد بينا القمه دبل جرح بكي القمه ابن وائل زياد وليس بينا القمه پکې نشته وانما حجر ابن عباس عن وائل ابن حجر دسه ده الکه تاسو خبره پوښتنه وقال وخفض بها صوته دا درېم او دی وای چې خفض بها صوته وانما هو مد بها صوته اصل کې خود سره چې مد بها صوته قال ابو عيسى وي وسالت ابو زرع ابو زرع نے دې حدیث بارے کې تاسو کو فقال حدیث د سفیان بدی کې اصح ده قال وروى العلاء ابن صالح السدي عن سلمى ابن كهيل نحو روایت سفیان قال ابو عيسى حديث سدي قال ابو عيسى حدثنا محمد بن ابان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن العلاء بن صالح السدي عن سلمى ابن كهيل انه حجر ابن انبس عن وائل ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان عن سلمى ابن كهيل سلمہ ابن کوهیل نا علی ابن اصالح اسدی چې کوم روایت کړی دی هغه عین موافق د چا دی د سفیان دی یعنی دا متابع د سفیان د سفیان روایت قوی شه د چانه د شعبہ نه امنګ وی الک شعبہ امیر المؤمنین په حدیث دی باب ما جاء فی فضل التامین په فضیلت د امین کې امین د فضیلت والا شی دی وای قال حدثنا ابو قريب بن محمد بن معلى قال حدثنا زيد بن حبان قال حدثني مالك بن انس قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم چې کله امام امین وای تاسو امین وای پاینو من وافق تامینو چې هغه څوک چې موافق شي امین ویل د امین ویلو د امام ملائکو سره چې کله امام امین وای تاسو هم وای ځکه دی وخت ملائکه امین وای او چې چا امین موافق شي د ملائکو د امین سره غفر له ما تقدم من ذنبه د ټول ګناهونه مخکې وبخښل شي الکه په پوي چې کې په پوي د ملائکو سره د ملائکو سره امین یو ځای کوي په څه کې په زمان کې یا په اخلاص کې هغه په اخلاص کې وسره یو ځای کې ملائکه په زور او یو تاسو هم په اخلاص په زور منګوي دلته موافقت نه موافقت زماني معتبر الله قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح بس درود شریف اللهم صل علی